بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 26 نمبر درس دی. په درس کې به نن انشاءالله موږ د دغه بحث کوو، د نفي معلوم بحث کوو انشاءالله. باب اول صرف کبیر، فعل نفي معلوم، ثلاثي مجرد، صحیح، اسباب فعل یفعلو. د دې انشاءالله موږ به د اولې صيغې، دویمې، درېمې، څلورمې دا موږ سره اثبات، یو وي نفي یو اثبات وي. نفي معنا چې کار د کار نه کېدو خبر چاله ورکې، او د اثبات معنا چې کار شوی وي. اوس دا موږ سره چې کومې صيغې دي دا د اثبات دي، دا د نفي نه دي، دا اثبات و بحث دی. یضرب معنا د هغه یو سړی وهل کوي یا به وکړي. نو زه تاسو له د دې خبرې یو خبر در کوم چې یاره هغه یو کس وهل کوي یا به وکړي، یا خو لګیا دی اوس وهل کوي. نو تاسو ته مخکې پته نه وه، خبر درته نه و، ما درله خبر درکړو چې هغه یو سړی وهل کوي یا به وکړي. یضرباني هغه دواړه سړي وهل کوي یا به وکړي. یضربونه هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکړي. نو زه تاسو ته د کار کېدو خبر در کوم. اوس نفي دې ته وایي چې د کار نه کېدو خبر درله در کوم. یو نفي وي یو نهي وي. په نهي کې د کار نه کولو حکم وي. زه درته وایم دا کار مه کوه، نو ما تا ته ووایي چې د دې کار نه کولو حکم مې درته وکړو چې ته به دا کار نه کې. سبق مه وایه، لیکل مه کوه، بورډ ته مه ګوره، ودرېږه مه، کښېنه مه، خبرې مه کوه. نو وګوره دا خبرو کې دغه کې ما تا ته حکم وکړو چې ته دا کار مه کوه، نو دغې ته نهي وایي. او یو وي نفي. په نفي کې چې د یو کار نه کېدو خبر زه تاله درکمه. زه درته وایم لا یضربو، زه درته وایم یضربو، هغه سړی وهل کوي یا به وکړي. نو تاله ما د کار کېدو خبر درکو. اوس چې د کار نه کېدو خبر درکوم، نو هغه به بیا وایي لا یضربو، هغه یو سړی وهل نه کوي یا به ونه کړي. تا ته پته نه وه چې هغه وهل نه کوي، او ما درته ووایي چې هغه یو کس وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي. دغه شان یوه ښځه وهل نه کوي یا به ونه کړي. یا زه ویمه ته وهل نه کوې، ته وهل نه کوې یا به ونه کړي، او زه وهل نه کوم، زه وهل نه کوم. نو ما یې تا ته د خپل ځان د یو کار نه کېدو خبر درکړو چې یاره زه وهل نه کوم، او مونږه وهل نه کوو یا به ونه کوو. نو چې د یو کار نه کېدو خبر وي پکې، یا د یو کار کېدو خبر وي، چې د کار کېدو خبر درله درکوم، نو هغې ته اثبات وایي. چې د کار نه کېدو خبر درله درکوم، نو هغې ته نفي وایي. او دې دپاره دا لا لګي، دا لا استعمالېږي، لا دې ته لا نفي وایي. دا لا چې ده که نه، په دې صیغو کې لفظي هېڅ تبدیلي نه راولي. نه پیش له نقصان ورکولی شي، نه نون اعرابي ته څه نقصان ورکولی شي، هېڅ هم نه. لفظي تبدیلی نشي راوستی، لفظي دغه نشي کولی، یعنی په صیغه کې تبدیلی نشي راوستی. خو معنا ورله نفي ته واړئ. د اثبات معنا نفي ته واړئ. اثبات معنا چې کار کېږي، او نفي دې ته وایي چې کار نه کېږي. ټیک شوه. نو یضربو معنا د هغه یو سړی وهل کوي یا به وکړي، ده باندې صرف لا ولګوه دي. د لا په دې یضربو کې هېڅ تبدیلي رانه وسته، صرف یې ولا معنا نفي ته واړوله. لا یضربو معنا ده هغه یو سړی وهل نه کوي یا به ونه کړي. هغه یو سړی وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي زمانه کې، په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه. دا ځای ډېر کم دی، ځکه پکې نه راځي. دغه ورسره تاسو په خپل ولیکئ. یعنې هغه یو سړی وهل نه کوي یا به ونه کړي. وهل نه کوي دا موجوده وخت دی، یا به ونه کړي یا به وهل ونه کړي، نو دا راتلونکی وخت دی، یا به وهل ونه کړي. ټیک شوه. یضربانې هغه دواړه سړي وهل کوي یا به وکړي. زه دې مخکې ته صرف لا لګوم. لا یضربانې هغه دواړه سړي وهل نه کوي یا به ونه کړي. هغه دواړه سړي وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. یضربونه معنا د هغه ټول سړي وهل کوي یا به وکړي. نو دې نه مخکې لا ولګوه، او نور د لفظونو کې څه تبدیلي نشي راوستی. نو دا لا نفي ده. ټیک شوه. نو لا یضربونه هغه ټول سړي وهل نه کوي یا به ونه کړي. هغه ټول سړي وهل نه کوي
یا با وهل اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې ٹھیک شو نو لا یضربو ایو سړی وهل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې لا یضربانی هغه دواړه سړي وهل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې لا یضربونه ټول سړي وهل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې نو دا واحد صيغه ده لا یضربو تثنیه صيغه ده لا یضربانی جمع صيغه ده لا یضربون نو یضربو لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا يضرب لا يضربان لا يضربون لا يضرب لا يضربان لا يضربون دا درې صيغې موږ سره د مذکر غایب پوره شوي اوس د مؤنث غایب درې صيغې دي تضرب معنا دا غایب خزه وخل کوي یا به اوکی صرف لا د مخه ته اولګوا لا تضرب هغه یو خزه وخل نه کوي یا به اولګي هغه یو خزه وهل نکای یا با وهل اونکی ٹھیک شو په موجوده یا پر راتلونکي وخت کې تضربانی هغه دوانه خزي وخل کوي یا به اوکی صرف لا د مخه ته لګوا لا تضربانی هغه دوانه خزي وخل نه کوي یا به اونکی هغه دوانه خزي وهل نکي یا با وهل اونکی ٹھیک شو نو دا د تثنیه مؤنث صيغه شو نفي تثنیه مؤنث بیا د جمع مؤنث صيغه یضربن لري هغه ټول خزي وخل کوي یا به وکي صرف لا دې مخه ته لګوا لا یضربن هغه ټول خزي وخل نه کوي یا به اونکی هغه ټول خزي وهل نکي یا با وهل اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې ٹھیک شو نو ګورئ لا تضربو لا تضربان لا تضربون لا تضربو لا تضربان لا يضربن لا تضربو لا تضربان لا يضربن لا يضربن جمع مؤنث غائب صيغه لا يضربن راځي ٹھیک شو نو ګورئ لا يضربو هغه یو سړی وخل نه کوي یا به اونکی تثنیه مذکر غایب لا یضربانی هغه دوانه سړي وخل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع مذکر غایب لا یضربون هغه ټول سړي وخل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې واحد مؤنث غایب لا تضربو هغه یو خزه وخل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تثنیه مؤنث غایب لا تضربانی هغه دوانه خزه وخل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع مؤنث غایب لا یضربن هغه ټول خزه وخل نه کوي یا به اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې ٹھیک شو اوس د حاضر صيغو لرازو واحد مذکر حاضر صيغه چې دا تضرب ده تضرب معنی ته وخل کې یا به اوکی د دې نه مخکې صرف لا ولګوا لا تضرب ته وخل نه کې یا به اونکی ته یو سړی وخل نه کې یا به اونکی نو موږ ورته ولیکو ته وهل نه کې یا به وهل اونکی په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تضربانی تاسو دوانه سړي وخل کوي یا به اوکی یا به وخل کوي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې زي نفي ته اړوما صرف لا ور سره لګوا لا تضربانی تاسو دوانه سړي وخل نه کوي یا به اون کوي تاسو دوانه وهل نه کوي یا به وهل اون کوي ٹھیک شو تضربون معنا دا تاسو ټول سړي وخل کوي یا به اوکي صرف لا نه ته مخه ته لګو لا نفي نو لا تضربون معنا دا تاسو ټول سړي تاسو ټول وخل نه کوي یا به وهل اون کوي ٹھیک شو دا دوشوي لا تضربو لا تضرباني لا تضربون لا تضربو ته وخل نکې ته یو سړی وخل نکې یا به ونکې په موجوده یا په راتلونکي وخت کې تثنیه مذکر حاضر لا تضرباني تاسو دواړه سړي وخل نه کوئ یا به ونکې په موجوده یا په راتلونکي وخت کې جمع مذکر حاضر لا تضربون تاسو ټول سړي وخل نه کوئ یا به ونکې په موجوده یا په راتلونکي وخت کې اوس د واحد مؤنث حاضر صيغه ده تضربین معنا ده ته یو خزه وخل کې یا به اوکي اوس ته زه نفي جوړوم لا تضربین ته وخل نکه یا با وهل اونکی
په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تضربانې تاسو دواړه ښځې وخل کوئ یا به وکئ یا به وخل وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. لا تضربانې تاسو دواړه ښځې وخل نه کوئ یا به ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو لا تضربانې تاسو دواړه ښځې وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ. ٹھیک شو؟ تضربنا تاسو ټولې ښځې وهل کوئ یا به وهل وکئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. صرف لا ته ولګوه نفي کا. لا تضربنا تاسو ټولې ښځې وهل نه کوئ یا به ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو لا تضربنا معنا ده تاسو ټولې وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد متکلم اضربو زه وهل کوم یا به وکم لا اضربو زه وهل نه کوم یا به ونه کم. ٹھیک شو؟ نو لا ته مخکې ته صرف ولګوئ زه وهل نه کوم یا به وهل ونه کم. نضربو مونږ دواړه یا ټول سړي یا ښځې وهل کوو یا به وکړو. نو مونږ دا زه بیا شارټکټ وایم. نضربو مونږ وهل نه کوو نو په دې مونږ کې دوه هم راله او ډېر هم راله ښځې هم پکې رالي سړي هم پکې راله. نضربو مونږ وهل نه کوو یا به ونه کړو. نو دا نضربو ښځې هم ځان له دا صیغه به استعمالوي او دقه به سړي هم ځان له دا صیغه استعمالوي. نضربو مونږ وهل کوو یا به وکړو. لا نضربو مونږ وهل نه کوو یا به ونه کړو. لا نضربو مونږ وهل نه کوو یا به ونه کړو. لا نضربو مونږ وهل نه کوو یا به وهل ونه کړو. ٹھیک شو؟ نو دا مونږ سره د فعل نفي معلوم ګردانو چې د دې فاعل معلوم دی. فعل نفي معلوم هغې ته وایي چې د نفي ګردان هم دی خو معلوم دی یعنې د دې فاعل معلوم دی. لا یضربو هغه یو سړی اوس فاعل دی. هغه یو سړی وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي. تثنیه مذکر غایب لا یضربانې هغه دواړه سړي وهل نه کوي یا به ونه کړي. دې کې دا هغه دواړه سړي فاعل دی معلوم دی. جمع مذکر غایب لا یضربونه هغه ټول سړي وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي. نو هغه ټول سړي په دې کې فاعل دی معلوم دی. واحد مؤنث غایب لا تضربو هغه یوه ښځه وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو دا هغه یوه ښځه دا فاعل دی معلومه ده. تثنیه مؤنث غایب لا تضربانې هغه دواړه ښځې وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث غایب لا یضربنه هغه ټولې ښځې وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد مؤنث حاضر لا تضربو ته یو سړی وهل نه کوي یا به ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مذکر حاضر لا تضربانې تاسو دواړه سړي وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. لا تضربونه دا جمع مذکر حاضر ده تاسو ټول سړي وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. دا تاسو ټول سړي دا پکې فاعل دی معلوم یې معلوم. ٹھیک شو؟ واحد مؤنث حاضر لا تضربینه ته یوه ښځه وهل نه کوي یا به وهل ونه کړي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مؤنث حاضر لا تضربانې تاسو دواړه ښځې وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث حاضر لا تضربنه تاسو ټولې ښځې وهل نه کوئ یا به وهل ونه کوئ په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد متکلم اضربو لا اضربو زه وهل نه کوم یا به وهل ونه کوم په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه و جمع متکلم چې یا د تثنیه د دوو کسانو دپاره هم ده د جمع د دوه نه زیاتو دپاره هم ده د سړو دپاره هم ده او د ښځو دپاره هم دا یو صیغه ده. نو لا نضربو دوه ښځې یا ډېرې ښځې به م وایي چې لا نضربو مونږ وهل نه کوو یا به وهل ونه کړو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. او که سړي ځان له استعمالوي نو دوه سړي یا ډېر سړي به هم ځان له دا صیغه استعمالوي. لا نضربو مونږ دوه یا ټول یعنې مونږ دواړه یا به صرف داسې ووایي مونږ وهل نه کوو یا به وهل نه کړو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو دا موږ سره د صرف کبیر فعل نفي معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلون د نفي ګردانو او د نفي معلوم ګردان دی. انشاءالله دې نه پس درس کې به مونږ د نفي مجهول ګردان کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.